سلامونه ملګرو جنید خان ما یو سور ورځې مخکې محمد عامر د ولف 777 د بیټینګ کمپنۍ د جواری د یو ویب سایټ د جواری د یو کمپنۍ ایڈورټایزمنت کړو چې پاغه باندې الریډي ما یو ویډیو جوړ کړی و هغه نه پس اوس محمد عامر د ټولو مسلمانانو زړونه ګټلې دي پاکستان کرکټ بورډ به هم محمد عامر ته وارننګ ورکړی دی چې دا ولف 777 سره تا خپل کم کانټریکټ ساين کړو دا دی ولې ساين کړو پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کو ولف 777 لګ شارټ انټروډکشن بل زوکم دا یو انلاین ویب سایټ یا اپلیکیشن په دې باندې خلک جواری کوي په میچ باندې پیسې لګي په کلاډي باندې پیسې لګي په دې کې مختلف اپشن وي مطلب اوس د پاکستان او د نیوزیلند میچ ته نو پاغه باندې خلک پیسې ولګي چې دا میچ په سوق غټي او کس په پیسې ولګي چې دا میچ په نیوزیلند غټي بل په پیسې ولګي لکه یو قسم لا جواری ده په دې باندې جواری کیږي انلاین بیټینګ پکېږي انلاین جواری پکېږي جی نو دا غي د لپاره محمد عامر ایڈورټایزمنت کړو جی نو په ایڈورټایزمنت چې کله پاکستان کرکټ بورډ لا پته ولګیدا نو هغه محمد عامر لوي چې ولف 777 سره د پاکستان کرکټ بورډ هیڅ قسم کانټریکټ نشته تا ولې دایله ایڈورټایزمنت کړي عامر ولوي دای سره د ما ډیر زوړ کانټریکټ دای سره تاسو لازم لا ټیم لا کم بیک نو کړی چې دای سره د ما کانټریکټ ساين شو ما ولا ایڈورټایزمنت کو ما لا پته نه او آینده به زه ولف 777 سره د ما کم کانټریکټ ته ور سره زه کینسل کم آینده به هیڅ قسم ایڈورټایزمنت دای لزنه کوم پاکستان کرکټ بورډ محمد عامر هم د ایڈورټایزمنت نه منې کو او دا اوماغه بیټینګ کمپنیانی دي چې دای په سازش باندې بابر اعظم د کپتانۍ نه لري شو دای په سازش باندې دای د څومره هم صحافیان تاسو ګوري لفافه صحافیان دا هم دای اشتري د بابر اعظم خلاف ځکه بابر اعظم دایله انکار کړو کله چې دا کمپنی راغله دا بیټینګ کمپنیانه چې کلم پاکستان ته راغی نو دوی ټول نه پیله بابر اعظم ته ورغلیو چې موږ سره کانټریکټ ساين کوم به تعالی دومره پیسې درکو ته موږ ایڈورټایزمنت کې بابر اعظم ولا صفه الفاظو کې انکار وکړ چروره دا شی اسلام کې حرام دی او زدي شي د پر ایڈورټایزمنت نکوم هغه نه پس محمد رضوان ته لاړ نو محمد رضوان خو ښکارا خبره ده چې خو په شړ باندې د نوم نه پریدون ایڈورټایزمنت خو لاړ لوي خبره ده نو ټول نه پیله پاکستان کې دی بابر اعظم او رضوان ته راغلو چې بابر اعظم او رضوان ولا صفه الفاظو کې انکار وکړ چې موږ تاسو سره هیڅ قسم کانټریکټ نه ساين کوو چون کې دی خلکو لا د ډېر زیاتې پیسې افر کوي دای پیسې ګټي هم ډېر زیاتې او دای افر کوي هم زیات لپاره جواری کې او بیا خدای خپل پلیټ فارم دی دای خو چې لکه دوه کسان په جواری کوي خو ته ما کزه کوم یا ما سره یو بل تکې ما سره نا کم کست ویډیو ګوري ته ما سره جواری کې نو تا نه هم دای ټیکس اخلي ما نه هم اخلي اوس ته ګټي کې زه ګټي دای پکې ځان ل پیسې ګټي کته ګټي جواری او کزه ګټم آی کې دای سکانر دای پکې خپل ټیکس ته پکې دای الریډي ګټي نو دای سره د دنیا پیسې ضروره نو دای کې لړیاون لخه غټي پیسې افر کوي نو ولف 777 نه علاوه نور هم داسې بیټینګ کمپنیز دی په پاکستان کې اوس محمد عامر چې کم دی هغه سره خپل کانټریکټ کینسل کو د پاکستان کرکټ بورډ په وینا باندې تیر شوی چې کم د پاکستان کرکټ بورډ سیټ اپ هغه دای سره کلوز تعلقات نجم سیټ یو زما نه زکه اشرف ور سره قریبي تعلقات دغه بیټینګ کمپنی سره او دغه بیټینګ کمپنیز په دغه باندې په چال باندې بابر اعظم د کپتانۍ نه هم لری کړل شوی جی دغه بیټینګ کمپنیز چې څومره هم جدي بابر اعظم او رضوان سره بیخي لګي نه جی نو دا اپډیټ سو محمد عامر چې کوم دی خپل کانټریکټ بیټینګ کمپنیز ول 777 سره کینسل کو پاکستان کرکټ بورډ په هم سټریک اکشن ایستلو دا می تاسو سره معلومات شیر کول ډیر زیاته مننه جی والسلام